عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایلی الصيام والقرآن یشفعان للعبد، روجا او قرآن کریم دا دوانه به شفارس کی د بنده د پاره. کم بنده چې روجه نیولې ده او بیا خصوصا د رمضان المبارک روجه، او کم بنده د قرآن کریم تلاوت کوي، قرآن سره تعلق دی، نو دغه روجه او دا قرآن به دغه بنده د پاره شفارس کوي. فرمای یقول الصيام ای ربی، روجه به وی ای زما ربا، انی منعته الطعام والشهوات بالنهار، یقینا دې ما منع کړو د خوراک او د اسکاک نه او د خپل خواهشاتو نه د ورځې. فشفعنی فیه، نو یا الله زما شفارس قبول کې د دې بنده په حق کې. ویقول القرآن، و قرآن کریم به وی چې یا الله منعته النوم باللیل، ما دې منع کړو د خوب نه په شپه کې، د شپې به د خوب نه کو، قرآن کریم تلاوت پې کو. نو یا خدا سیوا چې قرآن کریم یادو، نو د شپې اوله یا د شپې آخري حصے د قرآن یاداش او اړول ورکړی وه، یا د یاداش نه بعد د قرآن کریم صرف تلاوت کول یا په تهجد کې لوستل دې دپاره ټیم ایشتو، خو د شپې د خوب ایسه وه نو څه ناسې قرآن ته ورکړی وه. نو قرآن کریم به الله رب العالمین ته وی چې دې ما د شپې د خوب نه منع کړی. نو فشفعنی فیه، الله زما شفارس د ده په باره کې قبول کې. جناب نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایی فیشفعان، د دې دوانو شفارس په قبول کړی شي. نو که روجه ده او که قرآن کریم دی، نو شفارس په وکي او شفارسی مقبول دی. بیا مولا علی قاری رحمت الله علیه فرمایي چې دا ممکن ده چې د روجې په وجه باندې سیئات ګناهونه معاف شي او د قرآن مجید د وجه نه درجات بلند شي. دوانه ورته فایده ورکی، د یو د وجه نه به ګناهونه معاف کېدل راشي او د بل د وجه نه به ورته درجات لوی لوی نصیب شي. نو کو قرآن دی او کو روجه ده، دا دوانه بهترین اعمال دي. بیا فرمای انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمای دخل رمضان المبارک میاشت راله، فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو نبی کریم علیه السلام مبارک فرمیل ان هذا الشهر قد حضرکم، یقینا دا عظیم میاشت تاسو ته حاضر شوه، تاسو ته راله. وفیه لیلة، پدې کې یو داسې شپه ده، خیر من الف شهر، چې هغه د زرو میاشتو نه غوره ده. په هغې کې عبادت کول د زرو میاشتو د عبادت نه غوره دي، داسې بهترین شپه پکې ده. بیا جناب نبی کریم علیه السلام مبارکو فرمیل من حرمها، څوک چې دغه شپې نه محروم کړی شو، دته پکې اړو د عبادت توفیق میلاو نشو، اړو موقع ورته د عبادت میلاو نشوه، نو فرمای فقد حرم الخیر کله، د ټولو خیرونو نه محروم شو. چې دا دغه مقام د نه فوت کیږي، دا د ټولو خیرونو نه محروم دی. فرمای ولا یحرم خیرها الا کل محروم، د دغه شپې د دې فایدې او د ګټې نه محروم نه ګرځي، د دې د خیر نه محروم نه ګرځي مگر هغه کس چې هغه په هر اعتبار سره محروم دی. بس چې کم مونږ وایو بدبخت دی یا کم نصیب دی، هغه به دغه شپې د خیر نه محروم ګرځي. نو دا عظیمه میاشت ده، هر شپه هغه بهترینه ده. بیا خاص کر د لیلة القدر چې کومه شپه او کومه موقع ده، نو دا ډیره زیاته بهترین ده. او جناب نبی کریم علیه السلام مبارک چې فرمای چې د دې د خیر نه څوک محروم شو، نو دا په هر اعتبار سره محروم دی. د دې غرض دا دی چې ګوره د دې شپې لټون کوي، د دې شپې لټون کوي، د دې طلب کوي، د دغه شپې عبادت او د دغه شپې د مقدر نه ګورې فوت نشي، کنه بیا به په هر اعتبار محروم وګرځي. بیا فرمای عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما فرمای چې نبی کریم علیه السلام مبارک فرمایلی ان الجنة تزخرف لرمضان، یقینا جنت دا خیسته کولی شي د رمضان المبارک د میاشتې د پاره، من رأس الحول الى حول قابل، د کال د سر نواله تر د آینده کاله پورې، د کال د سر نواله د آینده کاله پورې. نو فرمای د رمضان د پاره جنت خیسته کولی شي، او کال چې کله شروع شي
محرم الحرام لومبنه میاشت قال فرمای فاذا كان اول يوم من رمضان چې کله لومبه ورځ د رمضان شي حبت ريح تحت العرش من ورق الجنه د جنت چې کوم ونی دي داغه د پانو نه یو هوا راوالوزی د عرش تلان دی علی الحور العين او دا هوا لسی والوزی په حور باندې ورشي حور عين دا هغه حوري چې په جنت کې کمی بیبیان الله پاک جنتی له پیدا کړی دي نو غټ سترګو والا او سترګو کې به توروالی تک تور دا غاټه به تک توري دا غیر شا پیرزه به تک سپینی او سترګې به غټي فرمای فیقولنا نو دا حوري وی یا رب اجعل لنا من عبادك ازواجا یا الله زمنګ د پارستا په بندګانو کې ازواج خاوندانو ګرځوا تقر بهم اعیننا چې پاغي باندې زمنګ سترګې یخش وتقر اعینهم بنا او داغوی سترګې په مونږ باندې یخی شي چې زمونږ د سترګو یخوالی اغی او داغوی د سترګو یخوالی مونږ وګرځو اوس دغه جنت خسته کول دا چا لپاره دي د دې جنتیانو د دې روزدارو د لپاره دي او دغه حور عین د الله پاک نه د الله بندگان غواړي چې موږ ته جوړه میلاو شي او هغه اعلی افراد په دې کې د روزدار دي چې په دغه میاش کې د الله پاک پر رضا کې لګیا دي او الله خوشاله ول غواړي